ډېرو محترمو مسلمانانو، نن یوه بهترینه وظیفه دله در کومه چې الله تعالی ته ډېره محبوبه ده. د الله تعالی ډېره زیاته خوښه وظیفه ده. دا وظیفه چې کوم انسان کوي نو د انسان حاجات الله تعالی پوره کوي، او صرف دا وظیفه 100 پیرې کوئ ښه، او د الله تعالی دومره محبوبې کلمې دي ښه، او د تلې په میزان کې هم ډېرې زیاتې درنې دي ښه، او په ژبه باندې ویل ډېر زیات اسان دي او سپکې دي ښه. خفیفتان ثقیلتان فی الميزان داسې اوږد حدیث دی محترمو د بخاري شریف چې الله تعالی ته 2 کلمې دومره زیاتې خوښې دي او په ژبه باندې ویل دومره اسان دي، یعنې سپکې دي. سپکې مطلب دا چې اسانې دي ښه، ویل ډېر زیات اسان دي. نو کوم انسان چې دا وظیفه کوي محترمو مسلمانانو، دا انسان به ډېر زیات حاجات پوره کیږي. نو دا وظیفه تاسو انشاءالله 100 کرته شروع کوئ یقین او اخلاص سره، او خپل زندګۍ کې داسې شامله کړئ څنګه چې موږ روټۍ نه بغیر زندګي نه تېرېږي. یعنې څنګه چې روټۍ زموږ زندګۍ کې شامله ده، څنګه چې اوبه څښل زموږ زندګۍ کې شامل دي، دغه رنګې دا وظیفه هم په خپل زندګۍ کې شامله کړو. صحیح شوه؟ انشاءالله حاجات هم الله تعالی پوره کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم او قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، الله جل شانه دغه مسافر په خیر او عافیت سره خپلو کورونو ته، خپلو بچو له، خپلو بیبیانو له په خیر او عافیت سره راوستلی کړي. محترم مسلمانانو، نن زموږ ډېره بهترینه اسانه معززه مکرمه وظیفه ده. دا وظیفه دا د ډېرو حاجاتو کې کارآمد ده. لکه مثال فتح ورکم کم حاجات دپاره یو انسان وایي چې ماته د الله تعالی ښکلې زندګي راکړي، فراخه زندګي، د نعمتونو نه ډکه زندګي، یا د الله تعالی زما ګناهونه معاف کړي، یا د الله تعالی مالداره کړي، زما ټول قرضونه دی الله تعالی روباسلی کړي، پیسې دی الله تعالی راکړي. داسې نور هم ډېرو حاجاتو دپاره دا وظیفه 100 کرته تاسو وایئ. 100 کرته بیا د سهار د مونځ نه پس، 100 کرته د ماښام د مونځ نه پس، یا د مازدیګر د مونځ نه پس، یعنې ورځ کې به صرف او صرف 100 وارې 200 پیرې وایوه ښه، یعنې 100 پیرې سهار، 100 پیرې ماښام. که اوس ماښام مازدیګر یې وایه، که ماښام مونځ نه پس یې وایې، دا ستاسو دپاره ډیفرنټ ده. محترمو، وظیفه تاسو به بار بار اورېدلې هم وي چې الله تعالی فرمایي که نه، د بخاري شریف په دې حدیث باندې ختم شوی ها، چې الله تعالی فرمایي چې 2 کلمې، نبي پاک سلام فرمایي چې 2 کلمې داسې دي چې ډېرې زیاتې اسان دي، په ژبه ویل ډېر زیات اسان دي، رتلې په میزان کې هم ډېرې زیاتې درنې دي، او د الله تعالی ډېرې زیاتې خوښې کلمې دي ها. او یقینا چې اوس ما سره تسبیح دي، زه خو چونکې سعودي کې یم، نو دلته مونځ لږ دغه ځای دې ځای 2 غنټې فرق وي، نو ما مونځ وکړو، مې خپل تسبیحات کړو، اوس مې دا وظیفه کوم، خپلې ته هم را سره تسبیح په جیب کې په لاس کې دي، دا دي اړو مې، یعنې دا وظیفه کوم. وظیفه کومه یوه ده، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. داسې هم ویلی شي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. صحیح شوه؟ دا ورځ کې سهار مونځ نه پس، ماښام یا مازدیګر مونځ نه پس 100 کرته روزانه وایه ها. او څنګه چې ما تاسو ته عرض کړه چې دا زموږ په زندګۍ کې شامله شي، لکه څنګه چې موږ د اوبو نه بغیر ګزاره نه کیږي، څنګه چې موږ بغیر د ډوډۍ خوړلو نه بغیر ګزاره نه کیږي، دغه رنګې چې دا وظیفه هم خامخا زما او ستاسو په زندګۍ کې شامله وي، او دې نه بغیر زما او ستاسو زندګي نه تېرېږي. نو دا وظیفه انشاءالله خامخا شروع کړئ، او ډېر حاجات دې سره الله تعالی اټومیټکلی
یعنی پوره کوي. الله تعالی مو خوشحاله ساته. الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه جایز خواهشات جایز ارمان الله تعالی پوره کړه. مو هم په خپلو عامو او خاصو دعاګانو کې یاد ساتئ چې الله جل شانه مو زمونږ د عمرې زمونږ د دعاګانې ستاسو په حق کې قبولې کړي او څونه دعاګانې چې ما غوښتې خپلو خویانو دپاره وروڼو دپاره الله تعالی یې دغه قبولې او مقبولې وګرځوي او تاسو یې الله تعالی بار بار حرمینو شریفینو ته راوستلی کړي. دعاګانې موږ ته هم کوئ، موږ به تاسو ته کوو.